بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر د جمعې خطبه ویله. څه کسان پات چې د نبی علیه الصلاة والسلام ته یې ووی د الله پیغمبره قحط دی، یعنې باران نه کېږي او ونې وچې شولې، د ونو پاڼې وچې شولې، څاروي ځناور هلاک شول. نبی علیه الصلاة والسلام دعا وغوښتله. د الله پیغمبر دعا وغوښتله، هغه خو د الله پیغمبر دعا وه. نو یوه هفته چې کوم دی بلې جمعې پورې باران وشو مسلسل. بیا نبي علیه الصلاة والسلام خطبه ویله. بیا کسان پاڅېده د الله رسوله، کورونه ارتاو شول او لارې چې کوم دی نو ونړېدلې، ختمې شولې، اوبه دومره سیوا شوي دي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وفرمایله، نو باران ودرېدو. دا د بخاري شریف حدیث دی او مسلم شریف کې هم دغسې حدیث دی. نبی علیه الصلاة والسلام د جمعې خطبه ویله، یو اعرابي باندې چې راغی او ودرېدو، نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل د الله رسوله باران ډېر زیات شوی دی، اوبه ډېرې زیاتې دي. نبی علیه الصلاة والسلام دعا وغوښتله، الله رب العزت باران ودرو. محترمو مسلمانانو، نو چې کله باران چې کوم دی ډیر زیات شي او د حد نه تجاوز وکړي، کله ناکله دا باران چې کوم دی، مونږ خو باران رحمت دی، بېشکه باران رحمت دی، خو کله ناکله دا باران زحمت شي، یو عذاب جوړ شي. دا یو اجتماعي عذاب دی، اوس په هر ځای کې شروع دی. او ګورئ مشکات شریف کې حدیث دی. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې وعن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، فكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. محترم مسلمانانو، عائشة رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ما هیڅ کله داسې په خندا نه دی لیدلی چې په زوره یې په ډرک خندلي دي، تالو یې ښکاره شوی دی. داسې نبی علیه الصلاة والسلام ما نه دی لیدلی، بلکې نبی علیه الصلاة والسلام به تبسم فرمایلو. خو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام به تبسم فرمایلو، خو چې کله وریاض په اسمان کې راله او وریاض راله، هوا راله، نبی علیه الصلاة والسلام رنګ مبارک به چې کوم دی زیړ شو، رنګ مبارک به هغې کې به تغیر پیدا شو، بدل به شو. نبی علیه الصلاة والسلام سره به سوچ شو، فکر شو. یو پیر عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې سخته سیلۍ وه او نبی علیه الصلاة والسلام به کله دنده تو، کله به بهر راتو چې یاره چېرته کې زما امت باندې عذاب را نشي. نن سبا خلک نه یېرېږي. په دوبۍ کې وګوره، دوبۍ کې وختي مې کته، نو یو مندر دی او په اربونو روپو باندې، په دغه مندر باندې په اربونو روپو باندې خرچه شوې ده. نو کله چې د دې مندر هغه افتتاح وشوله، نو الله رب العزت، تاسو دوبۍ هغه ویډیوګانې وګورئ، الله رب العزت پې داسې عذاب راوستو. مندر چې کوم دی په اوبو کې چې کوم دی د سیند په دریاب منځ کې دی او غیر چاپېره ترې اوبه بهیږي. دا د الله عذابونه دي. موږ او تاسو کله د الله نه یېرېدلي، موږ او تاسو کله نوافل کړي دي، کله چې کوم دی د الله رب العزت د عذاب نه یېرېدلي. ای محترمو مسلمانانو، دا ګورئ د الله رب العزت یو عذاب دی، په موږ ټولو باندې اجتماعي عذاب دی. استغفار ووایو او 2 رکعته نفل وکړو، او کله چې باران چې کوم دی د حد نه تجاوز وکړي او زیات شي، نو بیا دا دعا پکار ده: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. د دې دعا ډېر اهتمام وکړئ. دا دعا کوئ اللهم حوالينا ولا علينا، نو الله رب العزت به دا عذاب موږ نه ختم کړي. محترم مسلمانانو، دا باران دا اوس به موږ او تاسو باندې یو زحمت دی، یو عذاب دی د الله د طرف نه. د استغفار اهتمام کوو او دغه شانتې چې کوم دی د نوافلو اهتمام کوو او د دې دعا اهتمام کوو. او دا چې کوم دی مخکې ملګرو ته ورسوئ، مخکې ملګرو ته ډېره زیاته شیر کوئ چې ټول ملګري مسلمانان د الله رضا دپاره، د الله نه د یرې دپاره 2 رکعته منځ وکړي او استغفار کوي ډېر زیات، او دغه د دعا اهتمام کوي: اللهم حوالينا ولا علينا.